السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه نن په یو داسې بیابان کې او په یو داسې ځای کې ولاړ یم چې هغې ته مقبره ویلی شي. دا زموږ د انسانانو آخري ارامګاه ده او نن یو داسې هستي د دې دنیا نه لاړه چې هغه په سن 1978 کې اخبار فروشي شروع کړې وه او 40-50 سال هغه په اخبار فروشۍ کې تیر کړو، خو لکه هغه خپل کور جوړ نه کړو، خپل کور مالک نه و. البته د هغه 3 لوریانې وې او هغه لوریانې هغه واده کړې او د اخبار فروشۍ کې هغه خپل زندگی تیره کړه، خو هغه هم بیا هم د خپل لور کره اوسېدو، د مشرې لور کره اوسېدو، سعیدو بابا کې د هغه خپل کور نو. د اخبار فروش دا زندگی ده، تاسو ولیده، دا د هغه قبر دی، تاسو وینئ د هغه قبر، د هغې سره زه ولاړ یم او هغه د 80 کالو په عمر کې هغه د دې دنیا نه لاړو. او موهرجان ماما نوم یې و، موهرجان ماما، مونږ به ورته موهرجان ماما وي، لکه هغه په خولې نه مونږ چې سخت الفاظ نه دي اورېدلي دغه، خو بس په یوې زوی حدیث او زوی حدیث که مونږ ورته یو خبره کړې هغه وي زوی حدیث زوی حدیث. خو نن د ټول نه اهم خبره هغه خو لاړو دې دنیا نه، خو ټول نه اهم خبره دا ده چې د هغه وایب هغه ښځه چې د هغه ډېره سخته بیماره ده، دواړه ګردې د هغې خرابې دي او د هغه د الفاظو آخري الفاظ د هغه دا وي باران په ورځ باندې کله چې وفات کېدو، د هغې نه وفات ښه ژوندی چې و د ده وي خدای دې ښځه مې بیماره ده، څوک لکه په دې کې د خدای مرګ رانه ولي او زه به په دې باران کې دا کم ځای ګرځوم، لکه د هغه ګردو بیماره وه او دی خو روغ رمټ و، روغ صحت و، خو لکه هغه ته دا پته نه وه چې نن زما دغه دی دا د غربت د لاسه، بېبسۍ د لاسه او د هغه لکه هغه ټیک ورته وشو وفات شو، خو هغه خو لاړو د دې دنیا نه، خو لکه د هغه وایف د هغه ډېره سخته بیماره ده، دواړه ګردې پیل دي دغه دي. زمونږ د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو، د مخیر حضراتو نه هم دا مطالبه کوو، حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې دې بیوا سره دې د علاج د مکمل پرې کړی شي، د دې په انټرنیشنل هسپتال کې د علاج وکړی شي او د مخیر حضرات سره دا دغه کوو که هغه د سیدو په خوا او شا کې دي که د منګورې په ګوټ ګوټ کې دي، د هغو د دې بیوا سره خصوصي امداد وکړي، ځکه چې دا بیخي یوازې پاتې شو، د لور په کور کې یوازې پاتې شو، ایک یوازې یو بې سهاره زنده لاش به ورته ووایم، لکه یو لاش پاتې شو چې د دې هغه کم چې لکه خاوند یو هغه لاړو. والسلام. او بل دا خبره چې دغه نارینه الواد نو بچی نه و، 4 لوریانې وې او مطلب دا نور څوک د ګټې وټې نه و، ځکه تقریبا زم چې تقریبا 80 کاله عمر تقریبا داسې به یې و او د دې بوډاوالي کې دی د خپل لور سره اوسېدو، دلته کې زوم یې د هغه سره به اوسېدو او لکه مطلب دا مالي حالات ښه نه او بهرحال دا خپل محنت کو، بیا مخبار فروشي به یې کوله او مطلب سهار وختي به د مانځه نه پس راتو او دا خپل کار به یې کوو. نو ډېر انتهایي عاجزه سړی دی، خپل کور هم نشته او مطلب دا دی چې ځوان هم نه و. نو یاره مونږ خپل د فیډریشن ته وایو، د اخبار ادارو ته وایو او مخیر حضرات ته وایو چې یاره الله پاک دې موهرجان ماما وبخي. او بل دویمه دا خبره چې یاره د ده کور والم ډېره زیاته بیماره ده او بس الله پاک د ده وخت پوره کړی، خو یاره زه به تاسو ته دا ووایم چې یاره دی په دغه ورځ باندې کار له راغلی و او په ایجنسۍ کې و او دا د هغه د خولې الفاظ دي چې یاره الله دې خیر کړي او زما کور والا ډېره بیماره ده او داسې نه چې په دې باران کې هغې له سیچل وشي، نو زه به په دې باران کې څه کوم. نو بس دا خو الله پاک بس مقرر کړي وه. دی تقریبا د سینټر هسپتال ته را رسېدلی دی او په دغه ځای کې ده ته هارټ اټیک شوی دی او دی وفات شوی دی. نو یو خو دغه موږ ته ډېر زیات غم را رسېدلی دی او په ده باندې موږ ډېر زیات خفه یو او زموږ نه یو مشر جدا شو او زموږ مشر و د هغه لاس چې زموږ په سر باندې و او بس الله پاک دې وبخي هغه او د هغه کور والم ډېره زیاته بیماره ده او موږ د حکومتي وقت نه د ممبرانو نه د دوی نه یاره مطالبه کوو، په کار دا ده چې یاره د هغې کونډې سره څه لاس اخلاص وکړي، که هغه مالي او که هغه هر څه نه، نو په کار دا ده چې دغې زنانه سره دو دغه وکړي یاره اخلاص وکړي، ځکه چې د هغې څوک نشته، بلکل هغه کونډه پاتې شوه، بلکل یوازې پاتې شوه. ډېره مننه. سلطانه
دا مواد جان لکه څنګه انسان و لکه جانانه سړی په ایمان د ده د لاسه موږ چاته دغه نه دی موندلی چې دی یا موږ ته خیري وکړو یا کنځل وکړو خو دغه به وي زویه څنګه یې زویه څنګه یې او لکه بچي مچي وو 3 لوڼه یې دي او واده شوي دي دا 3 واړه واده شوي او چاوي چې لکه د ښځه چې د عام بیماره ده هغه داسې سخته بیماره ده چې دغه د هغې دغه کوو بې ښځه بې ناجوړه ده خدای دې بری باران کې نه وژني او هغه الله پاک دی مخکې ګو لکه اوس حکومت له پکار دي چې حکومت له پکار چې سره تعاون وکړي دغه وکړي ښځه یې په ډېر بد د حال پرته ده هم یې په ګردې کار پرېښودی هم پښتورګي کار پرېښودی غریب به هغه حال دی